کې بلا قسمه مواد د ځمکې خارجي عناصر چې څومره دي د ټول خصوصیات په دې کې شامل دي. نو ګوره انسانانو کې بیا څومره قسمونه دي، څومره رنګونه دي، څومره شکلونه دي، څومره د هغې خصوصیات دي. د چا په طبع کې تیزی موجود ده، د چا په هغې کې نرمي موجود ده، چا په طبع کې کلکوالی سختی موجود ده، جهد موجود ده، چا په هغې کې څه موجود ده، چا هغې کې نزاکت موجود ده، نازک دي بعضې خلک. تاسو ګورئ معمولي تبا ټوخي ته نیټینګ مونږ وایو دی داسې منځ کې نه ده، هغه مزاج داسې دی. او بعضې سړی ښه سخت دي، هغه پرې هغه 104 ټمپریچر یو هغه لګیایي ګوډ کی ته به ورته حیران شي الله هغه له داسې مزاج ورکړی. بهرحال الله ورته وایي په دې زه پوهېږم تاسو نه پوهېږئ. بس دا ډېر دی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ یاد کا چې وی رب ستا فرشتو ته انی جاعل فی الارض خلیفه چې زه پیدا کوونکی په ځمکه کې یو نائب. قالو دی وی اتجعل فیها آیت پیدا کې په دې ځمکه کې من یفسد فیها هغه څوک چې فساد بکی په دې حمد کا او مونږه تسبیح وایو سره د ستاینې سا ونقدس لک او پاکی بیانو تعالی را. قال وی الله پاک انی اعلم زه ښه پوهېږم ما لا تعلمون په هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېږئ.